دا سورت حجرات تے مخی سورت فتح ذکر شو خیال کرالا کنا ربط دا دے چھے دا سورت فتح پا آخر کی دا اصحاب کرام و عظمت اللہ بیان کو او دا دی سورت پا اول کی آداب دا عظمت اصحاب کرام و تعالی بیانی خواہ آداب دا سا دا عظمت آداب ورطا بیانی چې تاسو د نبی علیہ السلام د آداب په خیال ساتئ په شی په کړه او شان نزول د دې صورت دا ده چې د بنو تمیم سکاسان د نبی علیہ السلام ملاقات ته راغله خیال کړه او د نبی علیہ السلام نه مطالبه وکړه چې زموږ د پاره حاکم پکار دی نو نبی علیہ السلام دوا اصحاب کرام هغه چې کوم دې نامزد کړل یو حضرت قعقاع رضی الله عنه قعقاع ابن معبد او بل اقرع ابن حابس رضی الله تعالی عنه د ځینې صحابه کرام رائے دا و چې قعقاع دې چې کوم دې دغه شي هغه د یمن گورنر شي دغه رائے د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او ځینې صحابه کرام وی چې معبد ابن حابس دانا اقرع ابن حابس چې کوم دین د گورنر شي د یمن دا رائے د عمر رضی الله تعالی عنہ د دې دوالو فمینس کې خبرې لګې تیز شولې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې دغه د اقرا چې کوم دین هغه دغه شي حاکم شي او دغه شي گورنر شي او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مشوره د قعقاع ورکړه چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ مشوره د بل ورکړه نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ غصه شو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ غصه شو وی چې کوم خبره ز کوم نه ته دغه خلاف کې چاته وی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دیو بل سره خبره تیز شولې د آیاتونه دغه په حق کې نازل شو خیال کرا لګا او چا بل شان نزولم ذکر کړي دي چې دغه یمن والا رااله د بنو تمیم دغه سمشران رااله نه پوره کې اوازونه شروع کړل وی اخرج الینا یا محمد اے محمد راوزا پوشه بکا چونکه دا لفظ اسم محضا دام چې کوم نه سو بیا د بیوا او دا چې ورته کول دام بیا د بیوا پوشه بکا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طبيعت باندې پریشانی رااله خیال کرا لکه دا مسله دا ده چې ته خپل مشر چې کوم دینو هغه بلینو په ادب سره به بلې نه دی چې کوم دی خدای پاک دا آیاتونه نازل کړل چې تاسو په شان د پیغمبر علی السلام کې به د آداب او خیال کوئ یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تقدموا بین یدی الله مولا دیکھیږي تاسو په حضور د الله تعالی کې ورسولی په حضور د نبی علی السلام کې پاغي کې مولا دیکھیږي چې داغه د رائے نه داغه د مشورې نه بغیر تاسو یو خبره وکړئ واتقوا الله ويرجى الله تعالی ان الله سميع عليم یا ایها الذين امنوا ای ایمان والو لا ترفعوا اصواتكم وچتوي اوازون خپل فوق صوت النبي لپاسه د आवाज د نبی عليه السلام نه لکه دی چې دیو بر سره خبرې شروع کړلې چا ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهما ولا تجهروا له بالقول تاسو جهر مکوئ دا الله د پیغمبر سره بالقول په خبرو سره کجهر بعضکم لبعض لکه جهر چې کوي بعض د تاسو د بعض سره انت پتا مالکم چې ځای بشي عملونه تاسو انتم لا تشرون تاسو بنه پويږئ عملونه بمس شي ځای ځکه کله کله به حرمتای سره الله تعالی سلب د سوکي سلب د توفیق کی بیا د بيد وجنا سلب د توفیق شي از خدا هواهمو توفیقی ادب بی ادب محروم و گشت از فضل رب پوشه پکر توفیق د ادب دا ډیر ضروری دی ان الذين بشکا کسان یغضون اصواتهم
چې کوزي اوازونه خپل عند رسول الله په حضور د نبی عليه السلام کې اولئک الذین دا خلق دې امتحان الله قلوبهم چې الله تعالی ازمایش کړي دې د زړونو د دې لتقوا د پاره د پرهیزګارۍ کم کسان چې د الله د حبیب په مخ کې د سکی د اوازونه کوزي دا الله تعالی د تقوا د پاره سدي دا ازمایلی دي لهم مغفرتون د دې خلقو د پاره مغفرت دی او اجر عظیم اجر عظیم دی حدیث کې راځي چې کله دا آیات کریمه نازل شو چې ان الذين يغضون اصواتهم نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه قسم وکړ چې زما د قسمی د دین ورستو با زنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دا خبره کومه لکه یو سړی چې پټه جرګه کوي لکه یو سړی چې پټه جرګه کوي چې بل څوک په خبر نشي او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه خو دا چې خبره به کوله چې کله د نبی علیہ السلام په حضور کې بو دا چې خبره به کوله چې نبی علیہ السلام به بیا تاسو دومره غلې بلګیاو چې نبی علیہ السلام به نه بیا تاسو او یو بل صحابي دی حضرت قیس خیال کرا لگا قیس ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ هغه چې کم دینو جمعات پرې خولو وې د دین ورسو به مسجد نبوي ته نه راځم ولی زما आवाज ډیر غټ دی نه چې د نبی علیہ السلام سره خبرې کوم اچنه چې اعمال مې شي ضایع شي په شي پکنه بیا نبی علیہ السلام د تاسو کو بیره خیس نه ښکاریږي چا وسیب چې دا آیات نازل شوه د نو هغه نه راځي په شي پکنه نو الله تعالی فرمایي ان الذين ينادونك کم کسان چې تا आवाज کوي مم ورای الحجرات ورستو دغه کوټه ګونه نه کوټه کوي د نبی علیہ السلام او دې سها دا قافله د سره غلې و د تمیمیانو ادیب اوازونه کول چې یا محمد اخرج الینا الله فرمای اکثرهم لا یعقلون اکثر د دې نه عقل نه لري یره دا بیا عقل خلق دی چې پیغمبر ته आवाज په ادب سره نه کوي ولو انهم صبروا کچری دي صبر کړي وي حتا تخرج الیم چې حتا چې تراوتلې وي دیتا لکان خیر لهم دا به ډیره بهتر وا والله غفور رحیم الله تعالی بخشش کوونکی او مهربان دی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو ان جاءکم فاسق کراشی تاسو ته یو فاسق سره د نور آداب دي دغه آداب د عام صحابه کرامو دا د خاصو چې کوم دین اصحاب کرام د دې شان نزول دا ذکر کوي چې د نبی علیہ السلام سخرو د حضرت جویری رضی الله تعالی عنها بلا کافرو نبی علیہ السلام حضور تراغه دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم دته د اسلام دعوت ورک او بل ولا چې کوم دی د زکات دعوت ورکو چې کله شتا قوم مسلمان شي زکات به تراوړي غالبا د هغه راغی چې نبی علیہ السلام حمله وکړه په چا باندې په بن المستلق باندې هغه کې وینځي رااله هغه وینځو کې یو څوک وا حضرت جویریه دا په صفایا وکړاله نبی علیہ السلام د دې سره څوک نکاح آزاد کړل او بیا نکاح وسره خیال کړه بیا پلار چې کم دین راغې نبی علیہ السلام ته دعوت ته ایمان ورک مسلمان شو خیال کړه او بلکې وعده وکړه چې زه خپل قوم ته وعظ او نصیحت کوم او د خپل قوم زکات دا به زه په خپل دا به زه راوړم یا به ته استاد راولېږي د کال غالبا د کال وعده وسره وکړه چې کال پورا شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه ولېګو دا ولید ابن عقبہ رضی الله تعالی عنہ د زکات راوړو لپاره ولې هغه ولید ابن عقبہ په لار کې فکر راغی چې د دې قوم د بنو المستلق نه خو ما قتلونه کړی دي هغه خلق که زمانه خبر شي نه ما به وجدي نه باندې جوړ کړل چیرې زبا نبی علیہ السلام ته وایم چې قوم زکات نه ورکړي هغه قوم زکات نه ورکړي د دې وجه نه مونږه واپس راغلو
چې واپس لاړ شو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دغه بیان وکړو وی یا رسول الله مونږ تلو خو خلکو د زکات نه څه وکړو انکار دروغ وای که نه وای اصحاب کرام دروغ وای خو په دروغ پاتې کېږي نه فورا بیا څه کوي توبه وباسي خیال کې راغله دې کې چې د زرار ابن حارث ته دته پته ولګېدله نه حارث ابن زرار ته دته پته ولګېدله چې دغه د زکات له څوک رانله د خپل قوم زکات یې په خپله راواغسته او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته را روان که ګډې بیزې او خانې هر څه چو خیال کې راله که نه په دې کې چې کله دغه ولید ابن عقبه خپل بیان وکړو چې موږ له زکات نه انکار وکړو نو نبی علیہ السلام خالد ابن ولید رضی الله عنه ته لښکر ورکړ وی دا 200 یا 300 کسان ځان سره والا او دغه قوم که انکار کوي دی له څه ورکا دی له سزا ورکا چې کله ډیر راته خالد ابن ولید رضی الله عنه د لښکر سره دا حارث ابن زرار رضی الله عنه ولا مخله ورغی هغه خپل ګډي بيزي ور سره دی او چې کله هغه زکات ور سره دی دا ورته وی چرته دی د حارث ابن زرار ورته وی خالد رضی الله عنه چې تاسو چرته دی موږ په تاسو پسې ځو دا لښکر هم په تاسو پسې راوسته هغه وی ولې وی موږ ته خدا خبره را رسېدلې ده چې تا قوم انکار کړی دی هغه وی چا انکار کړی دی پوه شوې ما خو ولید ابن عقبه د سره لیدلی نه دی پوه شوې نه انکار چا کړی دی دا د دروغو خبره تاسو ته دی ولید ابن عقبه راوړې ده په خیال کې راغله او هغه زکات یې راورساو نبی علیه السلام ته مدینې منورې ته د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته هم تپوس وکړو وی دا تاسو د زکات دومره تاخیر ولې وشو وی یا رسول الله مونږ ته څوک دغه نه دی راغلی استاد نه دی راغلی او مونږ ولید لیدلی نه دی دا آیات کریمه الله پاک نازل یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو دارت په معتزله باندې مشخه پچا معتزله وای مرتکب د کبیره سی مخلد په نار وی جهنمی پوښبه او الله تعالی په اطلاق د سوکو د یا ایها الذین آمنوا پته ولګیدله چې په ګناه کبیره باندې سړی کافر کیږي نه پوښبه دارت په معتزله هم شو انزاکم کراشی تاسو ته فاسقون یو فاسق سړی فاسق چاته وي دغه صحابي ته چې ولید ابن عقبه دی غالبا هم دغه ولید دی چې د وجنه عثمان رضی الله عنه شهید شوی دی څوک عثمان رضی الله عنه شهید شوی دی ولی دی ولید د کوفی گورنر شو حضرت عثمان رضی الله عنه گورنر پاغه باندې الزام راغی چې الزام راغی چې د مونږ نه کوي او د پلان کې کار کوي د کوفی خلکو په راپورټونه حضرت عثمان رضی الله عنه ته راورسول تر دې چې د کوفی ډیر خلک باغی شو څه شو هغه دغه جوړ کړل دوه جماعت جوړ کو په خلاف د عثمان رضی الله عنه کې او دلته دغه خلک مخالف شو د مصر خلک مخالف شو هغه هم جاته جوړ کړل په خلاف د عثمان رضی الله عنه کې او دغه په نتیجه کې په مدینه منوره باندې څه وشوله قبضه وشوله احاطه وشوله عثمان رضی الله عنه هغه چې کوم دینه نظر بند کو صحیح کو او په اخر کې بیا شهید کو پوه شئ دا ولید ابن عقبه او عقبه هغه سړیو چې د نبی علیه السلام نه لره غورځول او په بیت الله شهید پوه شئ عقبه د ابو جهل په دغه سره په اشاره سره نو الله جل شانو فرمایي چې د پلار اعمال خولي د اولاد اعمال څه شي خولي چې د پلار اعمال خولي نه اکثر اولاد دغه په نقشه باندې روان وي پوه شئ فتبینون تاسو دا فتبینو معلومات کوي چې فاسق د تراشی معلومات کوي انتو سیبو قوما چون اون رسیږي یعنی الله تو سیبو قوما چون رسیږي تاسو یو قوم ته بجالتن پنا په سرا باغی باندې حمله ونه کوي پتوس میو تاسو په وګرځي علامه فعلتم پدغه اعمال تاسو باندې نادمین خپېمانه بیا پتا تو خپېمانه شي
وعلموا پوشی ان فیکم رسول الله چې بشک پتا اوس کې رسول د الله دی ګوره د الله حبیب د سره موجود دی ها لو یطیعکم کده اطاعت کې تاسو فی کثیر من الامر پډیرو خبرو کې لعنتم تاسو په مشقت کې ورځيږئ ها چنانچه ها دغه خالد ابن ولید ها پدې دغه کې پدې خبره کې د جنگ د پاره لاړ شو ولكن الله حبب الیکم الايمان لیکن الله تعالی محبوب ګرځولې تاسو ته ایمان چاته اصحاب کرام ته وزینه او خیسته کړی دی ایمان لرا فی قلوبکم بدلون تاسو کې وکره الیکم الکفر تاسو ته بدخکار کړی دی کفر والفسوق او فسق والعصیان او گناه ها عام اصحاب کرامو ها دغه صفات د دینه دا خبره معلومه شوله چې دا اصحاب کرام ها دی ها الله تعالی محفوظ ګرځولې دي ها او دی الله تعالی یعنی محفوظ کړی دي اولئک هم الراشدون اصحاب کرام چې دي دا هدایت والا دي دا سری هدایت والا دي فضلا من الله دا فضل دې جانب د الله نه ونعما او د الله احسان والله علیم حکیم وان طائفتان من المؤمنین قد ودل د مؤمنانو اقتتلوا چې دیو بل سره جنگ شروع کی ودل د مسلمانانو چې دیو بل سره جنگ شروع کی خیال کرا لګا فاصله تاسو صلح کوي بینهما پمیند دی کې صلح کوي لکه دالته کې خالد بن ولید یو ډالاوا او حارث بن زرار سوا بل ډالاوا ها ا د یو بل پس روان پوښې به کنه نه چې کله داسې دغه پیدا شي د مسلمانانو په منځ کې اختلاف پیدا شي نو صلح کوي فإن بغت احداهما کچره بغاوت وکي یو دغه دوه ډلونه علی الاخرى په بل باندې فقاتلوا تاسو جنگ کوي التي دا هغه ډلې سره تبغي چاغه ظلم کوي کومه ډله چې په بل باندې څه کوي ظلم کوي ها نه داغي په منځ کې څه وکي اول صلح و هغه صلح نه مانی نه بیا څه چلو کوي حتی تفیع الى امر الله تا چې واپس شي دین د الله تعالی ته حتی چې واپس شي ستا دین د الله تعالی ته اے ګل بدین ها ابل سو کو سیاپو کسونو ها ندی په کور کې اختلاف راغی دومره سخت اختلاف راغی چې بادشاہ په دغه وخت کې د ګل بدین خلاف بادشاہ کا سنمو پوښې به کنه د سیاپ ملګریو کابل کې داغه حکومت او دغه چې کم دین ګل بدین په د چارسیاب نه د توپو گزارونه شروع کړل ها د کابل خار لوټي کا پوښې به کنه ما په خپل ها دغه لیدل او پوښې به کنه روس ورانه نه لیکل ها دی په یو بل باندې حمله کولې دي دغه د چا د چې کم دین مشرانو ته ها د کابل پوښې به کنه ها نه طالبان په میانس کې ها طالبانو بیا مین ترا ودانګل چیرې دا دواړه ډلې ها دا اوس وخل غواړي پوښې به کنه چې دې سمش ها نو د ګلبدین مقابله چا شروع کړله طالبان پوښې به کنه ګلبدین بیا आवाज وکړ چاته پوښې به کنه ها आवाज وکړ روسیان ته خیال کراله د طالبانو په مقابله کې څوک رااله ها روسیان رااله پوښې به کنه نو الله جل شانو فرمایي فإن فات فاصله بينهما ها غالبا دغه مسعود خو د مسعود او د ګلبدین جګړه مسعود حکمرانو او ګلبدین په د چار اسیاب نه حمله کولې پوښې به او نو چې کله داسې جګړه دوه مسلمانان شروع کی نبی حکم څه دی فقاتلوا الذي تبغي جنگ کوي دا هغه ډلې سره چې هغه ظلم کوي حتی تفیع الى امر الله ته چې واپس شي امر د الله تعالی د الله حکم ته واپس شي ها چنانچه دغه طالبانو قتل کړ کنه مسعود طالبانو قتل کړ ها او ګلبدین ها هغه بیا د طالبانو سره مرګیتیا شروع کړه او شپه فإن فات کچری رجوع وکړه د ظالم ډلې فاصله بینهما بیا صلح وکي په میند دی کې بالعدل په انصاف سره واقسطو او عدل کوي تاسو ان الله بشک الله تعالی يحب المقسطين وخي عادلان انما المؤمنون اخوه بشک مؤمنان چې دي دارونه دي
فاصلحوا بین اخویکم صلح وکئ پمین درونو خپلو کې واتقوا الله او یریږئ د الله تعالی نه لعلکم ترحمون خایږي چې پتا سو باندې رحم وشي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو دا مخی آداب د صحابه کرامو ذکر شو دا آداب د عام مؤمنانو الله تعالی ذکر کوي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا یسخر مسخره دې نه کوي قوم یو قوم من قوم د بل قوم سره مسخره دې نه کوي مذاق دې نه کوي حسا ان یکونوا خیر منهم قریب دا چې دی بغوروي منهم د دینا د دې مسخره کوونکو نه با دا نور غوروي ولا نساء خذ مسخره نه کوي من نساء د زنانو سره دا ملنډي پښاړي دا اکثر د زنانو مرضی پوښې به کنه دا پیخې میخې څه کوي پیخې کوي پوښې د چا د سترګې پیخه کوي او د چا د خپو پیخه کوي پوښې چې ګوډای نو داغه د خپو پیخه کوي ا چلاندای نو داغه د سترګې پیخې کوي پوښې به عسى قریب دا ان یکنا خیرا منهن چې دغه نور بغوري د دینا ولا تلمزوا انفسکم او یو لمز مکوي د نفسونو خپل ویل لكل همزه لمزه همز ویل شي غیبت کول ته لمز ویل شي طعن کول ته تداسي او تداسي دته لمز ویل شي ولا تنابزوا استعمال دا غلط الفاظ دا غلط نمونه مکوي بالالقاب فلقبون سرا تنابز مکوي معنا ولا تسموا بالالقاب السيئه ناکار نمونه یو بل تموای ناکار نمونه تنابز د نبز نه دی نبز ویل شي لقب سیئه ناکار لقب ته نبز ویل شي معنا مې استعمالوي القاب سیئه بئس الاسم ډیر ناکار دي دغه نمونه الفسوق خیال کرا لکه هغه نمونه چې د ګناه وي هغه نمونه چې د ګناه بعد الایمان پس د ایمان نه حدیث کرا دي چې کله منګه مدینه منورې ته لاړو خیال کرا لکه څوک وي ابو جبیر انصاری رضی الله تعالی عنہ چې موږ کله موږ مدینه منورې ته لاړو دلته به د چا دو نمونه د چا به درې نمونه او د چا به لس نمونه خیال کرا لکه او بلا نمونه به یو سړی له خودي شي وو پزونو باغه خوشاله ده پزونو نمونه باندې با نه خوشاله ده مونږ ته بس پتا وا چې په دې نوم دې خوشالي کنه خوشالي مونږ به وتا غبد نوم هغه به وتا مونږ واغست ابا خپشه چې دا خو میلمانه راغلي دي دوی راته دا بد نوم څه کوي استعمالي پوښې وکړه دلته دو درې مرګونه په دې بد نوم باندې شو او لکه یو مولوی صاحب په دې صدخیلو کې کم دی صدخیلو کې هغه حکیم مو د حکیم اجمل خان شاګرد او لکه او نو دغه محلي یو سړی دغه مولوی صاحب میلمه راغله او دغه ته مریضان ډیر راځي حکیمانو ته وی هغه پلان کې مولوی صاحب کم ځای دی وی دغه نو مینه دی هغه خپل حاسد وته وی سانډه مولا باندې خوشحاليږي اورې کړه ناغه ته پوره کې چې غوالي واسانډه مولا هغه چې راوته وی دا څه چل دی الکه دا چا د نوم ویلې دی ودا د په جمعات کې ناشته هغه راته وی چې د په دینوم خوشحاليږي وی یو ورغه پسې په چاله باندې واخه پوښې وکړه هغه بیا ولګید د ور پزان پسې باندې کدي مولوی صاحب هغه پسې په دیوال باندې د خو نسب داسې نو نسب کمزور په دیوال پسې هغه بدمعشان راوړل دي او دغه څه مولوی صاحب قتل کا پوښې وکړه نو په دې باندې چې کم دینو سو په دې بد نوم باندې قتلونه شوي دي پوښې وکړه بئس الاسم الفسوق ډیر نه کار دغه نومونه د ګناه بعد ایمان پس ایمان ومن لم يتوب چا چې توبه ونه ایستله د بد الفاظ ویلونه فاولئک هم الظالمون دا خلق څه دي دا ظالمان دي تاسو دي دا ظالمان حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا لعن کول طعن کول او پیخې کول دا ډیر غټ جرم دی وکا یو سپه هغه چې کم دینو داسې بد شکل وي
او مال په هغه باندې خندا راشي خیال کړه نه زه یریږم چې نه چې دغه بد شکل سپې زمانه خدای پاک جوړ کړي څوک وایي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي او عمر ابن شرحبیل دا یو عالم دی هغه وایي چې کچری زه یو سړی وینم چې هغه بېزره وي او دا پی په دې مخ باندې چې کوم نه رابهیږي او ماله پې خندا راغله نو زه یېرېږم چې هسې نه چې دقسې سړی زمانه جوړ شي چې بیا بېزه به رومه پوه شوې پې که نه نو د پېښې د پېښې کولو سره هغه کم چې د چا سره یې پېښه کړي هغه بیا په ده کې الله تعالی پیدا کوي نو د تنابضو حرمت الله تعالی ذکر کړ یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن دا د نور آداب الله تعالی فرمایي چې د بدګمانۍ نه ځان بچ کوئ په چا باندې بدګماني مه کوئ یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا تاسو بچ شئ کثیرا من الظن د ډېرو ګمانونو نه ان بعض الظن بېشکه بعض ګمان چې دی اسم دا جرم دی بعض ګمان دا جرم دی خیال کړه نه ځینې ګمان هغه حرامي خیال کړه ځینې ګمان هغه واجب وي او ځینې ګمان هغه مباح وي او ځینې مستحب وي څلور قسمه چې کوم دی نو ځوان دی پوه شوې که خیال کړه لکه ځوان حرام څه دی چې په الله تعالی باندې ته ګمان وکړي چې الله ما نه بخي زه دومره مجرم یم چې الله ما نه بخي پوه شي دا ځوان حرام دی یو ځواني چې کوم دی نو واجب دی قاضي به په ګواهانو باندې څه کوي ګمان د صدق کوي قاضي به په ګواهانو باندې ګمان د څه کوي او د هغې مطابق به فیصله هم کوي دغه ځواني واجب دی یو ځواني مباح دی ځواني مباح دی لکه د یو سړي په مانځه کې شک راشي چې یاره یو رکعت مې کړی که دوه مې کړي دي نه دی د په څه باندې عمل وکړي دی چې کوم دی نو هغه عقل وی متیقن وي صحیح عقل متیقن وي نو هغه په هغه یو دی چې کوم دی نو څه وکړي باور دا ځواني مباح دی یو ځواني مستحب دی لکه مسلمان په بل مسلمان باندې نیک ګمان کوي دا ځواني مستحب دی پوه شوې ولا یتجسسوا تجسس مه کوئ دا بل ادب دی پوه شي تجسس څه ته ویلی شي خیال کراله کنه تجسس یو تخصص دی او یو تجسس دی نه علم الشیء بخاصة اللسان دیتا تجسس ویلی شي جاسوس ته دینه ماخوذ دی تجسس ته وایي چې د یو بل معلومات کول یاره دا مولانا صاحب څنګه دی پوه شي هلکه دی خو خراب خو نه دی ما خو اورېدلي چې دی څه خراب غونته کې سړی دی پوه شوې که نه د تجسس مه کوئ جاسوس مه کوئ هسې نه چې د یو سړي عیبونه تاسو ظاهر کوئ څه کوئ ظاهر یې کوئ دې ته تجسس ویلی یو تخصص دی تخصص په سترګو سره یو شی معلومول په غوږونو سره شی معلومول هغې ته تخصص ویلی شي یو توجس دی توجس چې کوم دی نو دا ښکالو ته ویلی شي ښکالو ته خیال کرا لکه ولا یغتب غیبت نه کوي بعضکم بعضا بعض د بعضې غیبت هم مه کوئ غیبت څه ته وایي ذکر کا شی خیال کرا لکه نه بما فيه ذکر کول ستا د یو شی چې هغه په یو مجرم کې وي هغه ته غیبت ویلی شي ایحب احدکم آیا خوښوي یو له تاسو نه ان یاکل لحم اخیه چې اخري غوښه د رور میتن په مړوني باندې فکرهتموه تاسو به بد ګڼئ غیبت کول څه دي دا د مړ رور غوښې خوړل دي واتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه ان الله تواب رحیم الله تعالی توبه قبلونکی مهربان دی حدیثو کې راځي الغیبت اشد من الزنا غیبت چې کوم دی نو دا د زنا نه ناکاره دی صحابه کرامو تپوس وکړو یا رسول الله دا ولې دا الله حبیب ته وفرمایل چې زناکار چې زنا وکړي
نو دې توبه وباسي توبه الله تعالی قبول کړي او غیبت والا چې غیبت وکړو د توبه نه قبليږي اله به توبه قبليږي چې معافي وغواړي د چانه داغه مختاب نه چې د چا غیبت کړي فتقوا الله وإليك الله تعالی ان الله تواب الرحیم بشک الله تعالی توبه قبلون کې مهربان دی یا ایها الناس انا خلقناکم اے انسانانو مونږ تاسو پیدا کړی من ذکر و انثى د یو نارینه او د یو زنانه نه چاغه آدم علیه السلام دی او حضرت حوا ده وجعلناکم شعوبا وقبائل مونږ ګرځولې تاسو دلی او قومنا دلی او قوم شعوب او قبائل یو شجاخه عجم وتشعوب او عرب وتسوي قبائل خیال کراله عجم وتسوي شعوب او عرب وتچکم نه قبائل خیال کراله نتاسو او شان نزول د دې آیات کریمه دغه ذکر کوي چې کله فتح د مکه وشوله نبی بلال رضی الله تعالی عنہ په بیت الله شریف د پاسه اذان یو کافر چې کم دینه دا واورید هغه وی ارمان وی شکر دی خدای چې پلار می ژوند نه دی خیال کراله کنه کې نه دا ناکار اورت به لیدلې و دا ناکار اورت به لیدلې و چې دا چې کم دینه واکه اذانونه راته کی یو بل کافر وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خیال کراله نه چاوي حارث ابن حشام په دغه وخت هغه مسلمان شوی نه په فتح په مکه په وخت کې دلانو مسلمان شوی هغه به د پیغمبر ته بل څوک نه ملاوي دو به د تور کارغنه چې دا تور کارغه وسره هغه د مونږ ته اذانونه کوي په شی په وجعلناکم شعوبا وقبائل مونږ ګرځولې تاسو لرا سو دلی او دارنګ قبیله لتعارفوا چې یو بل پیژنئ ان اکرمکم بشک اکرم تاسو کې عند الله اتقاکم پرهیزګار دي الله سره اکرم څوک دی چې پرهیزګار ان الله علیم خبیر قالت الاعراب ويل باندې چانو آمنا مون ایمان راوړي دا تفسیر د شان نزول د دې ذکر کړي دي چې بنو اسد دا د مکه معظمه یو قبیله وا دوی باندې قات سالی راغلی و د مدینه منورې ترالو خیال کراله د نبی علیه الصلاۃ والسلام حضور تراغلو ځانه مسلمان ظاهر ک چې مونږه مؤمنان یو او بیا په نبی علیه السلام باندې یو احسان مخېجاو وی نور قومونه هغه په جنگ باندې مسلمانېږي همون بغیر د جنگ نه کلمه وای مونږ بغیر د جنگ نه ستا کلمه وای خیال کراله نبی علیه الصلاۃ والسلام په اعتماد وکړو او دی په مدینه منوره کې تجارتونه شروع کړل خو نور غلطۍ چې کوم نه وکړلې لارې کوڅې ګنده کړلې او نور چې کوم نه غلط کارونه وکړل بیا واپس چې کوم نه لاړو هغه خپل قبیله ته الته کې چور رسیدل د مکه خلق ورته تاسو خو ایمان راوړی دی خیال کراله پدی باندې الزام دی وته نه مر مونږ په مار او په لړم باندې ایمان راوړل مونږ په الله او رسول باندې ایمان نه لرو نو الله تعالی داغي په حق کې د آیاتونه نازل کړل قالت الاعراب ويل دی باندې چانو سوي آمنا مونږ ایمان راوړل دي قلت ورته اے حبیب الله تؤمنو تاسو ایمان نه راوړل منافقان یې تاسو ولكن قولوا اسلمنا لیکن وای تاسو مونږه اسلام راوړې دي اسلام څه ته وای اطاعت ظاهری تا او ایمان څه ته وای اطاعت باطینی تا اگر چې ایمان او اسلام دا لازم ملزوم دي ایمان دا بغیر د اسلام نه کیږي او اسلام بغیر د ایمان نه کیږي خیال کراله دا لازم ملزوم دي غیر منفک دي ولی ایمان علی ایمان شي چې په جبه باندې سوای کلمه وای اته جبه کلمه اعلی کلمه د صدق شي چې په ځل کې سو کې اقرار باللسان وتصديق بالقلب پوښې به نه ایمان او اسلام دا لازم ملزوم دي لیکن په اعتبار د ظاهر سره هغه اسلام ستوي اطاعت ظاهری تا او ایمان ستوي اطاعت باطینی تا
ولما يدخل الايمان لا ند داخل شوی ایمان په قلوبکم فضلون استاسو کې ها ایمان لا استاسو درون ته نه نوته نه دی ایمان علنا نوځي چې اسلام وسره شي ملګری شي وان تطيعوا الله کچره تاسو اطاعت کو ته الله تعالی او رسوله لا یلتکم ها کمه بونه کې الله تعالی تاسو لرا فی من اعمالکم دا اعمال استاسنا تاسو د الله او د رسول رښتینه اطاعت کو تاسو ایسه او عمل به کم نشي ها خیال کړه لا یلتکم ها دا کمیته و نقصان ته ویل شي ان الله غفور رحیم انما المؤمنون الذين بشك مؤمنان کسان دي امنوا بالله ورسوله چې ایمان راوړي په الله او په رسول باندې ثم لم يرتابوا بیا شک نه دي کړي ایمان والا هغه دي چې هغه بیا شک نه کړي ها وجاهدوا چې جهاد کړي بیا مالهم وانفسهم په اعمالونو په نفسونو باندې بنو اسد دا څه نه دي ها دیخو شک مو کو او دوی جهاد هم نه دی کړي هجرت هم نه دی کړي وانفسهم فی سبیل اولئک دا کسان هم الصادقون رښتینی دي چې جهاد وکي دا رښتینی دي قلت وتو يا حبيبا اتعلمون الله بدينكم آیات خبر ورکوي الله تعالی ته په دین تاسو سره ها تاسو سوي چې موږ ایمان راوړل دي والله يعلم ما في السماوات الله عالم دې په هغه څه چې په اسمانونو کې دي او ما په الارض په ځمکه کې دي والله بكل شيء علم الله په هر شي عالم دی یمنون علیک ان اسلموا دې اثبات کوي پتا باندې اے پیغمبره چې دې مسلمانان دي قلت ورته ویلا تمنو اثبات مکوي علی په ما باندې اسلام کوم د اسلام خپل په ما باندې د اسلام اثبات مکوي خیال کړه دا ساسو کمال نه دی بل الله یمن علیکم بلکې الله تعالی احسان کوي پتا سبحانه ان هداکم للایمان چې تاسو ته راهنمایي کړی دا د پاره د ایمان ان کنتم صادقین کچره تاسو رښتینی خیال کړه لکه ها ان الله يعلم غیب السماوات الله علم دې په غیب د اسمانونو او الارض د ځمکې باندې د اسمانونو او د ځمکو مغیبات شاته حاضر دي الله ته والله بصیر بما تعملون الله خبردار دی په اعمال تاسو باندې خیال کړه لکه دا حافظ شیرازی رحمت الله علیه دا کتاب د حافظ لیکل دی خیال کړه لکه ها ناغه یو شعر ده لا تمنوا علی اسلامکم په باب کې یو ډیر بهترین شعر ویل دی اورې کنه هغه وایي منت منه کې خدمت سلطان میں کنم منت منه کې خدمت سلطان میں کنم منت ازو شناچ کی با خدمت گزاردت منت منه ها تا احسان مکوا کہ خدمت سلطان میں کنم چې زدا بادشاہ سو کوم نوکری کوم ها په بادشاہ باندې دا احسان مغورځوا ها چې زدا بادشاہ نوکری کوم منت ازو شناس ها منت او احسان د بادشاہ اومنه کې به خدمت گزاردت چې ته په نوکری کې اغسته ته په نوکری نه دا ایمان راوړل دا د چا دا د الله خصوصي احسان صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلى عليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم خدای کریم حاضرین ټول باندې رحم وکړي الله غایبین مسلمانانو باندې رحم وکړي د خپل قهر د عذاب نه الله کریم ټول بچ کړي یا الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت اطاعت او یا الله شفاعت زموږ د ټولو نصیب وګرځي د خپل قهر د عذاب نه د دنیا د آخرت د ذلتونو نه الله تعالی د حاجاتو یا الله تعالی د حاجاتو د فقر نه من ټول محفوظ کی اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا
من خزي الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة سيد الأبرار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. الحمد لله.